نه جاری کیږي په دی الله تعالی باندې زمانہ. معنا دا دا چې د الله تعالی وجود لکه څنګه چې مکانی نه دی همدا شان زمانی نه دی. د الله تعالی په وجود لکه څنګه چې مکان احاطه نه ده کړې دغه شان په زمان هم احاطه نه ده کړې. زمونږ او ستاسو په وجود زمان احاطه کړې ده. زمونږ د وجود دپاره زمانه حال، زمانه ماضی، زمانه استقبال، دا درې زمانو کې زمونږ وجود گیر دی او د الله تعالی وجود زمانی نه دی. معنا دا ده چې زمانی په احاطه نه ده کړې. دا نشو ویلی چې د خدای د دې حالت نه مخکې هغه وخت کې دا حال و، وروسته به دا حالي، دې وخت کې دا حال دی. د خدای باره کې دا موږ نشو ویلی. الله تعالی زمانی نه دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. تاسو ویلی دي چې د یو مضروب دپاره دوه قسمه ظرفونه دي، یو ته زمان وای او یو ته مکان وای، ظرف زمان او ظرف مکان. نو مخکې دا ثابته شوه چې مکان د خدای دپاره ظرف نه دی چې خدای ورته مضروب شي. صحیح شو. اوس دا وای زمان هم د خدای دپاره ظرف نه دی چې خدای ورته مضروب شي، یعنی په زمانه کې شي. نو چې زمانه کې شو نو زمانه به د خدای نه محیطه شي، محیطه. الله تعالی د زمانې په ګیره کې راغی نو متناهی شو، او الله تعالی خو متناهی نه دی کنه. ولا یجری علیه زمانن، نه جاری کیږي په د خدای باندې هیڅ یوه زمانه. نکره په سیاق ته نه پکې تفید العموم، حال، ماضی او استقبال درې واړه مراد. ولی دلیل هلکه د زمانې دوه تعریفونه ښیي. یو تعریف د زمانې عند المتکلمین، دویم تعریف د زمانې عند الفلاسفه. متکلمین زمانه څه ته وایي؟ لأن الزمان عندنا، ځکه زمانه زمونږ په نیز یعنې د متکلمینو په نیز عبارت ده عن متجدد، د یو متجدد نه یقدر به متجدد آخر، چې اندازه کیږي په دې بل متجدد دې ته زمانه وایي. هلکه زمانه مو پیژندله، یو متجدد دی چې بل متجدد پې اندازه کیږي. هلکه پې پوه شوئ. هلکه زید مړ شو، دا اوس یو متجدد دی. پې پوه شئ. کله مړ شو؟ د جمعې په ورځ مړ شو. نو د جمعې ورځ یو متجدد دی چې بل متجدد پې معلوم شو چې د زید مرګ دی. هلکه منکر عمر راغلی و، کله راغلی و؟ په کم ورځ چې زید وفات شو. نو د عمر راتلل متجدد شو، د زید وفات کېدل متجدد شو. په دې دې دا بل متجدد معلوم که چې د عمر راتګ دی. عمر کله راغی؟ چې کله زید وفات شو. نو د زید وفات کېدل یو متجدد دی، په دې دې بل متجدد معلوم که دې ته زمانه وایي. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دا خو زمونږ د زمانې تعریف دی د اهل اسلام او د متکلمینو. او فلاسفه زمانه څه ته وایي؟ وعند الفلاسفه، د فلاسفو په نیز زمانه عبارت ده د مقدار د حرکت نه. لکه د مقدار د حرکت د فلک اعظم نه. و اسمانونه دي، و افلاک، او فلاسفه ورسره دوه نور هم وایي چې اتم ته دی فلک ثوابت وایي،
زمونږ د شرع په اصطلاح هغې ته کرسي وایو وسع کرسیه السماوات والارض. او نهم ته دوی فلک اعظم وایي، فلک الافلاک ورته وایي، او زمونږ د شرع په اصطلاح باندې ورته عرش وایي. الرحمن علی العرش استوا او رب العرش العظیم. هلکه پې پوه شئ. نو تاسو ما ته وګورئ دا ځمکه چې کومه ده، دا ځمکه د فلک اول په مقابله کې داسې ده لکه یوه لویه دشته چې یو په هغې کې یو بنګړی پروت وي. یو بنګړی خو ډېر ورکوټی دی که نه، او دشته خو ډېره لویه ده، یعنې فلک اول دومره لوی دی. بیا فلک اول د فلک ثاني په مقابله کې دومره لوی دی، ورکوټی دی. فلک ثاني د فلک ثابت. ها دا اوه افلاک د کرسی سره حدیث کې دا دي، دا دومره دي د عرش په مقابله کې لکه اته بنګړي چې واچې په یوه لوی او عظیم الشانه صحرا کې. عرش دې دومره لوی دی، هلکه دا ټول د عرش په منځ کې دي. نو دوی وایي چې عرش خوځېږي، حرکت کوي، د دې نه زمانه پیدا کېږي. یا لکه بیا چې فلک الافلاک چې تاویږي نو د دې سره دا نور څیزونه هم تاویږي. تاسو که کتلي سپوږمۍ تاویږي، نور تاویږي. نور یوه دوره په کال کې پوره کوي. په څه کې؟ په کال کې 360 ورځې کې. څومره؟ 360 ورځې. او قمر یوه دوره چې کومه ده دا پوره کوي په 28 ورځې کې. نو د قمر د دورې نه میاشت پیدا کېږي، او د شمس د دورې نه بیا چې کوم دی کال پیدا کېږي. او بیا د کال نظام هم دوه قسمه دی، یو ته نظام شمسي وایي، یو ته نظام قمري وایي. تاسو پوه شئ که پې پوه نشئ؟ د نظام قمري کال 350 ورځې او صده پاسه. تاسو پې پوه شئ؟ 350 ورځې صده پاسه. او د شمسي نظام کال 365 ورځې دی. څومره؟ 365. تاسو که دا میلادي کال وګورئ اکثره پکې 21 میاشت، بعضې 13 او یو کم 13 او بعضې وخت کې 2 کم 13 پکې صرف یوه میاشت ده، فروری میاشت. نو د قمري کال او د شمسي کال په منځ کې 11 ورځې او 6 ګنټې او 6 ثانیې فرق دی. یعنی شمسي کال د قمري کال نه 11 ورځې 6 ګنټې او 6 ثانیې دا زیات دی. دې وجې نه چې 30 کاله پوره شي، 30 کاله ستا عمر تیر شي، نو په 30 کلو کې 330 ورځې فرق راشي. تاسو که خیال کړئ 30 کاله مخکې په 1995 کې په 5 جنورۍ باندې زمونږ د استاربندي وه، په 5 جنورۍ، او دا د شعبان 9مه وه او که 10مه وه. نو ګورئ په 15مه د جنورۍ باندې روژه راغله. روژه کله راغله؟ اوس دا دی 25 دغه به شي که نه ده 2025 به شي، نو پوره 30 کاله به وشي. نو څه کال روژه چې کوم دی په څه کې وه؟ په مارچ کې وه که نه؟ لکه مارچ وکړو څه 11مه غالبا د مارچ وه، 11مه د مارچ وه. اوس به چې کوم دی دا ځل په 30 فروری باندې راځي. 11مه د مارچ وه نو 30 فروری به راځي. دا دغه کې 1 تاریخ باندې به راځي د مارچ په 1 به راځي. نو داسې به وړاندې کېږي. نو 313 شوې. دا 3 کاله چې نور هم تېر شي 33 کاله، نو 360 به یې مقه ټیم ته به رسېږي چې په 1995 کې به کوم تاریخ روژه وه. په دې کې به دې ګرمۍ کې هم راغلی ورپسې. او بیا که تاسو ژوندي وئ د خیره سره، نو بیا به په ګرمۍ کې نیسئ. او زمونږ خو بس ختمه شوه خبره.
ځکه 50 یو ګرمۍ له چې بیا رسېږي 13 کاله نو بیا به بس انشاءالله چې یا به جنت کې یو او یا به دا دی چې شیخ پانی به یې روجې به خورو د خیره صحیح ده که تاسو مه خوشحالېږئ چې تاسو به همداسې پاتې یئ تاسو به هم دغه شان یئ تاسو به هم دغه شان یئ موږ به دا خبرې په ځوانۍ کې ډېرې بدې ګڼلې او اوس را باندې بدې نه لګېږي موږ داسې نه م ګڼله چې داسې حالت به راځي او دقه دی راغی هېڅ پروا یې نه کوو ښه پکې خوشحاله یو موږ وایي زی دي که نه تاسې پرې پوه شئ نو مطلب دا دی چې فلاسفه وایي چې زمانه حرکت د فلک اعظم ته وایي فلک اعظم چې حرکت کوي دا ټول نظام بدلیږي را بدلیږي ژمی راځي اوړی راځي دا 4 فصول دي فصلونه 4 دي تاسې پرې پوه شئ څو فصلونه دي ربیع او خریف او صیف او شتا او په پښتو کې ورته وایي سپرلی او د سپرلي پسې اوړی او د اوړي نه وروسته چې کوم راځي هغې ته منی وایي او د مني نه وروسته چې کوم راځي هغې ته ژمی وایي هلکه تاسو دا منی پېژنئ که نه پېژنئ دا 4 فصول خزان دا زما ته پښتو خبرې وکړې باقي خبره دا ده چې په دې 4 فصولو باندې تاسو په شهري زندګۍ کې نه پوهېږئ اطراف والا د غرونو والا خلک په دې 4 فصلونو پوهېږي سپرلی هغوی محسوسولی چې موږ سپرلی نشو محسوسولی ځکه د دې ځای نه دلته راځو دلته ګلونه نه وي او دلته شینکي نه وي او چې غرونو له ځای نه په غرونو کې ګلونه هم وي او شینکیانې هم وي او هر څه راټوکېدلي نو سړی د پسرلي باندې پوه شي چې والله دا خو پسرلی دی دا 4 فصول دي دا هر څه چې پیدا کېږي دا د حرکت د فلک اعظم نه پیدا کېږي دا فلاسفه وایي هلکه او ما ته وګورئ موږ وایي د خدای په قدرت پیدا کېږي خو ټیک ده دا خو فلک اعظم وخوځوم څوک یې خوځوي حرکت څوک ورکوي دا هم قدرت خداوندي دی دې کې خو څه اعتراض نشته څه خبره پکې نشته تاسې پرې پوه شئ بل ګورئ دا خبرې په مشاهدې سره ثابتې دي مشاهدې سره تجربو سره ثابتې دي دا هغوی په مشاهدو سره ثابتې کړي دي چې داسې چل دی پخواني خلک خو ډېر تکړه وو هغوی به چتلر شپه ورځ او سحر او نیمه شپه بیا په څه معلوموله په ستورو باندې به معلوموله هر څه معلوم و سحر به په ستورو معلومه په مشاهدې باندې او مطلب ماسخوتن به په ستورو معلومو چې ماسخوتن ټیم داخل شوی دی او که نه دی داخل شوی او زمونږ دا ټیزن مولین دغه له ګوري نقشې له ګوري ټیزن نقشه غلطه ده لکه جوماتونو کې چې لګېدلې ده هغه هم د دې حساب نه د هغه غلطه ده ماسخوتن ټیم پکې غلط دی د سحر ټیم پکې غلط دی دا 2 ټیمونه پکې غلط دي تاسې پرې پوه شئ د هغوی ته دا داسې ښکاري لکه تورات چې د خدای د طرفه نازل شوی دی یا کتاب الله قرآن کریم چې د خدای نقشه کې راغلی دی ته د نقشې خلاف کې نقشه خو زما غوندې یو سړي لیکلې ده بلکل یې غلطي لیکلې ده زه مخالفت کوم اوس پکې ټیم د ماسخوتن څه ټیم داخلېږي په نقشه کې 15 کم دغه 9 بجې باندې او ماښام اذان په 18 منټه د پاسه باندې کېږي په و باندې 18 منټه او 8 باندې ټیم داخلېږي د ماسخوتن او هغه لیکلي دي چې 15 کم 9 باندې داخلېږي دا په هغه صورت کې که 15 درجې شي د ماښام ټیم او که 18 درجې شي نو بیا پوره په 8 بجې باندې ټیم داخلېږي او ده لیکلي دي چې په 15 کم یا په 4 کم داخلېږي نو دومره 15 تاسې پرې پوه شئ نو هلته غریب ماسخوته ماښام مونږ ته پاتې شوی وس ولا قضا رانه شي ته قضا وکړي هلکه قضا څه لکې د 15 کمو پورې ادا کوه د دغه پورې قضا شو د 8 پورې درنه قضا شو بیا به ادا نه کې بیا به نه وایي چې نقشه کې لیکلي دي چې نه د قضا نو دا ټول حرکت د فلک اعظم دی چې دا شی ترې راځي نو خبره دا ده چې زمانه څه ته وایي متجدد دی چې بل متجدد پې معلومیږي دا زمونږ په متکلمینو مسلک دی او فلاسفه وایي چې زمانه څه ته وایي حرکت د فلک اعظم ته نو الله تعالی نه متجدد دی چې بل متجدد پې معلوم کو او نه الله تعالی د فلک اعظم په دایره کې داخل دی چې موږ دته زماني ووایو هغه څیزونه زماني دي چې د فلک اعظم په دایره کې داخل دي چې ځمکه ده او 2 افلاک دي
دا ټول سیزونه د فلک اعظم په دایره کې داخل دي، دا پکې ولګوه. تاسې پې پوه شئ دا نه لګي مړه موږ هم ښه ستړي کړو. پکې ولګوئ پکې ولګوئ یاره خو مزه کوي. زه سبق هم چر څنګه ویلی هې غم مه کوئ زموږ سره د نورو ملیانو څه کار دی. محتمم له څوک څه ویلی شي او استادان خو زر زر خلاصوي چې محتمم غوسه نه شي نه کېږي. بلال پکې بلال خر سم شوی و. راځه کېنه کېنه راځه کېنه صحیح. تاسو کتاب ته وګورئ. لأن زمانه عندنا ځکه زمانه په زمونږ په نسبت باندې عبارت ده د متجدد نه. یقدر به متجدد آخر چې اندازه کېږي په دې باندې یو بل متجدد. وعند الفلاسفه د فلاسفو په نسبت زمانه عبارت ده عن مقدار الحرکت د مقدار د حرکت د فلک اعظم نه. والله تعالی منزه عن ذلك الله تعالی پاک دی د دینه. ځکه نه په الله کې تجدد شته نه پکې تغییر شته او نه چې کوم دی د فلک اعظم په دایره کې داخل دی. وعلم نرسته یوه خبره کوي تنزیحات ذکر کړه یعنی د خدای صفات سلبیات دا نه دی دا نه دی دا نه دی. مطلب دا دی چې محدود نه دی معدود نه دی جسم نه دی جوهر نه دی متبعض نه دی متجزی نه دی مترکب نه دی متناهی نه دی موصوف بالماهیت بالکیفیت نه دی متمکن. هلکه دې ته تنزیحات وایي. څه ورته وایي؟ دې تنزیحاتو کې بعض مکرر ذکر کړه چې متبعض نه دی خو متجزیم نه دی کنه. تجزی او تبعیض دا خو یو شی. بعضی سیزونه داسې وو چې یو یې نه پې کنو هغه بل نه پې ورسره لازم او هغه بل یې بیا ذکر کړه. هلکه مې پوه شئ دا ولې وایي دی وایي دا مې ځکه ذکر کړه چې د الله تعالی حق پوره شي. څه شي؟ په باب د تنزیح کې او رد راشي په مجسمو باندې چې هغوی خدای له دا شی ثابتوي دا شی ثابتوي او موږ صراحتا دا ټول څیزونه نه پې کوو. وعلم پوه شه انما هغه څه ذکره چې مصنف ذکر کړي دي هغه په تنزیحات په تنزیحاتو کې بعضه یغني عن البعض بعضې بې پروایي راولي د بعضې نورو نه الا مگر دومره خبره ده انه دی مصنف حاول التفصیل قصد د تفصیل وکړو والتوضیح د ښه وضاحت دې وجې نه الفاظ مکرره ذکر کړل مرادفات یې ذکر کړل. قضاء لحق الواجب فی باب التنزیح د دې لپاره چې د واجب حق پوره شي په باب د تنزیح کې. دویم وردن علی المشبهة والمجسمة او رد راشي په مشبهه او په مجسمه وسائر فرق الضلال او په ټولو ډلو د ګمراهۍ او د سرکشۍ بابلغ وجه ووکدي په بلیغ وجه او په موکد وجه سره یو یو شی ورته دوه کرته ذکر کړي. ولم یبالی د پروا ونه کړه بتکریر الالفاظ المترادفه چې الفاظ مترادفه مکرر ذکر کړي والتصریح بما علم بطریق الالتزام او پروا ونه کړه پدې چې تصریح کی په هغه څه باندې چې هغه معلوم دی په طریقې د التزام. مخکې یو شی ذکر شوی دا دویم تیم په طریقې د التزام سره معلومي په دغه دویم هم ذکر کړ دی پروا ونه کړه چې دا ولې په طریق التزام دغه اول نه معلوم دی بیا یې څه ذکر. تاسې په پیسې کې به پوهېږئ یا لکه ثم ان مبنا سره بله خبره کوي هغه دا د ما ته وګورئ چې د تنزیح بنا پسه ده خدای کې دا صفات سلبیه نشته. ولې؟ ځکه دا خواص د حدوث دي او د وجوب سره منافي دي. بس خبره خلاصه شي. جسم نه دی
ځکه جسم مرکبي، مرکب محتاجي، محتاج حادثي، نو ځکه جسم نه دی. او حدوث خو د وجوب سره منافي دی که صحیح شو. نه دی وایي دا کم تنزیحات چې ما ذکر کړه د دې ټولو بنا په دې ده چې دا د وجوب سره منافي دی او خدای خو واجب دی که او یا پکې علامې د چا دي د حدوث او د امکان دي. او بعضې ملایانو نورې خبرې کړي دي که نه ضعیفه خبرې کړي دي نو هغه داسې دي چې هغه د خلکو شکونه زیاتوي او مطلب دا ده چې کوم معترضین دي د هغوی اعتراضات زما په خیال چې دا بجلي لکه چې ډیمي. ثم ان مبنى التنزیه بیا بنا د تنزیه اما د هغه سنه ذکرت چې ذکر شو علا په دې وجه دا تنزیه ده انها تنافي وجوب الوجود چې دا سیزونه چې کم د خدای نه نفي شو منافي دي د وجوب وجود سره. وللما فيها من شایبه الحدوث ځکه دې کې د حدوث شایبه ده والامکان د امکان علا ما اشرنا علیه لکه موږ بار یو ځای کې ورته اشاره وکړه کړه چې جسم نه دی او جوهر نه دی وجه ده لا علا ما ذهب الیه المشایخ دا بنا نه دی په هغې باندې چې مشایخو کوم شي ته ذهاب کړی. مشایخ ویلی دي من ان معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه دا عرض معنی د لغت په اعتبار سره دا ده چې بقای ممتنع. عرض څه ته وایي چې بقای ممتنع ده نو خدای عرض نه دی ځکه خدای خو باقی دی که نه. او معنا د جوهر څه ده ما یترکب عنه غیره چې بل شی ته جوړ شوی ځکه جوهر جزء الذي لا يتجزا ته جسم ته جوړ شوی که او خدای نه خو بل څه نه دي جوړ شوي. او معنا د جسم ما یترکب هو عن غیره چې دی د بل سره جوړ شوی نو که خدای جسم چې خدای به بیا د بل څه نه جوړ شوی نو ځکه جسم نه دی. دا بعضې مشایخ ویلي دي بدلیل قول بدلیل د دې قول سره چې هذا اجسم من دا لوی دی د دې نه. وان الواجب لو ترکب واجب که چېرته مرکب شي نو په اجزاؤه اما ان تتصف بصفات الکمال اجزا به یا متصف به صفات د کمال سره لازمي کی تعدد د واجب و اولا یا بنی نو لازم کیږي نقص او حدوث چې اجزاء حادث و ايضا اما يكون على جميع الصور والاشكال خدای په کیفیت موصوف نه دی کیفیت پکې نشته نو څه معنا ده د په ټولو صورتونو دی هر شي شکل د خدای دی والاشکال د ټولو شي شیونو شکلونه د خدای دي والمقادیر د ټولو سیزونو اندازې د خدای دي کیفیت د ټولو سیزونو رنگونه په خدای کې شته. فیلزم لازم بشي اجتماع د ازدادو چې ټول کیفیت پکې راشي تور او سپین به راشي او علا بعض حیا په بعضو دي په سپینوالي دی په توروالي نه دی. وهي مستویه الاقدام دا خو برابر دي په پادې د مدح او نقص کې په پادې د مدح او د نقص کې خدا برابر دي چې تورې در سپین ولې نه کېده چې سپین کاوی او تور کاوی نه خو یو مرجح ته په مخصص ته پکې ضرورت دی الله تعالی د چا د لاندې راغی او په عدم د دلالت د محدثاتو کې علی چې محدثات هم په دلالت نه کوي. اوس علم او قدرت د خدای صفاتونه دي خو محدثات په دلالت کوي. کائنات خدای پیدا کړی نو معلومیږي چې خدای عالم دی. فیبتقر الى مخصص دی به محتاج شي چاته مخصص ويدخل داخل بشي تحت قدرت الغير د غیر د قدرت د لاندې ويكون حادثه دی بچی شي حادث بشي بخلاف مثل العلم والقدرت په خلاف د مثل د علم او د قدرت فإنها صفات کمال دا د کمال صفاتونه دي تدل المحدثات على ثبوتها محدثات د دې په ثبوت دلالت کوي دي پر پوښي وازدادها صفات او د دې ازداد د علم ضد جهل دی د قدرت ضد عجز دی دا خو صفات نقصان دي لا دلالت لها على ثبوتها دلالت محدثات تنشتره په ثبوت د دې ازداد چې جهل او عجز دی چې چا چې دا ویلي دي مشایخ زمونږ چې عرض ممتنع البقاء ته وایي جسم څه ته وایي چې د نورو نه مرکبي جوهر څه ته وایي چې نور د دې نه مرکبي او دا خدای نه دی ویلی انها تمسکات ضعیفتون دا د زمونږ د مشایخو ډېر ضعیفه تمسکات توهین عقاید الطالبین ضعیفه کوي سستۍ د طالبانو عقیدې و توسي و پراخی مجال تعین میدانونه د تان کوونکو چې په دین څوک جرح کوي د هغې دپاره میدان کولاو
زعما منهم داوی ګمان داده چې ان دا مخالفین بوي چې ان تلک المطالب العالیه دا مطالب عالیه یعنی د خدای تنزیه خو یو مطلب عالی دی کنه دا مطالب عالیه د دوی مبنیه بنادی علی امثال هذه الشبح الواهیه پشان د دې شبهو سستو د دې کمزور شبهو باندې د دوی دا مسلې بنادی نه وي دا څه کمزوري خبرې دي دا بس کا خبره زمونږ ده چې الله تعالی کې دا سيزونه نشته ولی ځکه دا سيزونه د وجوب الوجود منافي دي او په دې سيزونو کې د امکان او په دې سيزونو کې د حدوث شایبه ده نو ځکه خدای په نامه متصف کیږي دا که خبره نشته اسانه او چې وایي چې جسم نه دی او دا وجه ده او جوهر نه دی دا وجه ده نه دی کې به بزوي د یو موقع پیدا شي مخالفین